ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رښتیاو تعلیم ورکړی دی د صدق تعلیم ورکړی دی او دې دروغ وایي چې دې دروغ وایي ګویا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات هغه نه مني او دې سره سره د تبا دنیا او آخرت کې هلاکت ملوي حدیث کې دي چې صدق رښتیا وایي دا انسان ته نجات ورکوي او کذب دروغ وایي دا انسان هلاکوي دنیا کې به هلاک وي او آخرت کې به هلاک وي نن د کشر نه مشر پورې او د لوی نه وړوکي پورې هر انسان هغه چې څه کاروبار کوي او څه کار هم کوي نو په هغې کې د دروغو نه کار وایي دروغو نه بغیر کار نه چلي ټول ملک بلکې ټوله دنیا په دروغو باندې روانه هر کس دا کوشش کوي چې د بل مال په دروغو سره لوټ کړو مختلف طریقې د دروغو جوړی هیلې او بانې کوي او دروغ وایي دروغ ویل یاد ساتئ دا ګناه کبیره ده دروغجن سړی د الله تعالی په دربار کې نه حاضرېږي دا په ډارک جهنم ته ځي حضور صلی الله علیه وسلم نه د یو څو ګناهونو متعلق تپوس شو چې که څوک غلا وکړي دا مؤمن دی حضور فرمایل آو دغه ټیم ایمان نشته خو وروسته به مؤمن وي که یو کس زنا وکړي دا مؤمن دی نبي علیه السلام وی آو دغه ټیم ایمان نشته خو وروسته ورته ایمان راځي داسې ډېر ګناهونو متعلق تپوس شو نبي علیه السلام به وی آو مؤمن دی ایمان یې پاتې کېږي د دروغو متعلق تپوس شو نبي علیه السلام څو پیرې وفرمایل نه دروغجن سړی مؤمن نشي پاتې دروغجن سړی مسلمان نشي پاتې کېدی دومره سخت وعید پرې راغلی دی چې بعضو روایاتو کې دي چې د دروغو د وجهې نه د ایمان د ختمېدو خطر انسان ایمان پرې ختمېږي نن سبا هر څه کې دروغ هره معامله کې دروغ هر ځای کې دروغ وړه اخله وي به دا لیکلي دي په 100 کیلو هغه وي 18 کیلو دا دروغ وړې اخله لیکلي شوي دي په 1 کیلو هغه دي 900 ګرامه دا دروغ هر ځای کې دروغ تیلو والا دروغ وایي کمپنیانو والا دروغ وایي بیلونو والا دروغ وایي کاروبارونو والا دروغ وایي کارخانو والا دروغ وایي نوکرو والا دروغ وایي حکومتونه دروغ وایي واړه دروغ وایي او لوی دروغ ټول ژوند په دروغو باندې روان یا وایي د مشکلات بس ختم مشکلات به څنګه ختم شي چې دومره دروغ هغه ویلی کېږي په دې پاکستان کې چې د دې یو بدبویي ده یو څښا بوی د دې دروغو روان یو عالم چا تپوس وکړو چې پخوا زمانه کې به چا غیبت وکړو یا به دروغ وي د خولې نه به بدبویي ته اوس هغه بدبویي نه محسوسېږي وجه څه ده وایي ځکه چې هر څوک دروغ وي او هر څوک غیبت وي د هر چا د خولې نه دا بدبویي روانه ده محسوسېدلې ختم شي لکه د دې پی ټي سي سره چې نږدې څوک تېرېږي نو هغې ته محسوسېږي چې تماکو بوی دی خو چې کوم ورسره نږدې کورونه دي هغې ته پته هم نشته ځکه هغې ورسره عادت شوي نن موږ د دروغو د بدبویۍ سره عادت یو د دې وجهې نه موږ دا نه محسوسېږي ورنه د دروغو یو بدبو ده دا غیبت هغه یو بدبو ده چې د خولې نه روانه وي پکار ده چې موږ او تاسو د دروغو نه باندې نن چې په دې پاکستان کې او په دې ټولو ملکونو کې ورته سوشل میډیا ویلی کېږي په هغې کوم دروغ ویلی کېږي اخو نه خدای مني او نه رسول دومره دروغ په دې موبایل کې ویلی کېږي حد درجې دروغ کله د یو عالم پسې کله د یو نیک سړي پسې کله د بل پسې کله د بل پسې سړې ویډیوګانې زاړه بیانات زاړه پکچرې سړې خبرې هغه راوالي او د نوي سیس سره بیا ګوره د خپل پیسې د خپل کمنټس دپاره د خپل ویوز دپاره د خپل لایک او شیر دپاره به د دنیا دروغ راجمع کړي په دې موبایل کې به شیر دی نو یادوي د الله په مخ کې باندې د ایمان نه خلاص شو د الله په مخ کې باندې کافر شوې په دروغو باندې د یو نیک سړي خلاف ته داسې دروغ ووي او هغه دې وشرمولو کوشش دې وکړو چې هغه وشرمي هغه به دې وشرمي الله زموږ نوجوان ټول په دې
نوجوانان خدا مو وایي چې به کار وکړي د دې زمانې ځوان خو کار نه کوي یا موبایل کې کار کوي په موبایل پیسې ګټي په څه به ګټي په دروغ به ګټي نورې پیسې د دروغ دا نوجوانان روزانه موږ ته را رواني پریشانۍ نه ختمېږي پیسې ډېرې بار ملکونو نه میسج کېږي فونونه کېږي چې پیسې ډېرې دي سهولیات ډېر دي پریشاني نه ختمېږي ویم پریشاني به څنګه ختم شي دا چې دا کمې پیسې ګټلې دي دا د سوشل میډیا په دروغو ګټلې دا د په لایکونو په کمنټسونو ګټلې دي ستا ویډیوګانې وګوره ټول ستا په ویډیوګانو کې دروغ ستا په ویډیوګانو کې چېرته دا ویډیو نشته چې تا د ختم نبوت دفاع کړې ده ستا په ویډیوګانو کې چېرته دا ویډیو نشته چې تا د علماو دفاع کړې ده ستا په ویډیوګانو کې چېرته داسې ویډیو نشته چې تا د نیکانو خلکو ملګرتیا کړې دا خو ټول د قادیانیانو ملګرتیا کړې دا خو ټول د یورپ ملګرتیا کړې دا خو ټول د هغه خلکو ملګرتیا کړې چې د دین دشمنان دي زما په پیسو کې به خیر راشي زما په ژوند کې به اطمینان راشي ټولې دې په دروغو ویل ټولې په دروغو ویل انسان چې دروغ وایي د هغه نه د خلکو اعتماد اخلي دا ډېر خلک پخوا به دا ویډیوګانې کولې خلکو به ډېر شوق سره کتل اوس خلکو ختم د ځان نه ختم قرآن فرنډ یې ولې دا دروغ دا دروغ الله تعالی په خپله باندې بیا راځي یصلح لکم اعمالکم الله وایي د دنیا ژوند به دې ښایسته شي چې رښتیا وي او چې دروغ وي دنیا ژوند به دې تباه برباد والکذب یهلک هلاکت دی دروغو کې هلاکت دی هلاک به شي برباد به شي جاړي موږ چې واړو په سکول کې به مو وي یو شپانکي او هغه وایي زه دا خلک دوکه کوم د کلي دا خلک او بلا ګډې بېزې وي یو غر ته وختو چغې شروع کړو راشئ کلو والا خلکو په ما سپرې راغلی په ما سپرې راغلی ټول خلکو را منډه کړه شپانکي غریب هغه سپرې ورباندې راغلی ټول د کلي خلک راغله چې څنګه راغله ور پورې خندا شروع کړه څنګه مې دوکه کوي څنګه مې دوکه کوي ټول لاړو دا غریب سړی دی وخریم نه پرېږده دروغ مې وویل دا څنګه راوستی دوه درې میاشتې بیا داسې ډرامه وکړه چغې والې راشئ په ما زمری راغلی راشئ په ما زمری راغلی ټول خلک راغلي چې ویې که د زمری مرۍ نو هلکه څه حساب دی دوکه مې کوي بیا مې دوکه کوي بیا مې دوکه کوي ویې ختم د خپل استهزا دپاره لکه نن چې په سوشل میډیا باندې د خلکو د خندولو دپاره دروغ شیر کېږي دکه شانتې هغه دروغ شیر دروغ یې شیر په درېیمه پیره کې په رښتیا زمری راغلي او ډېرې چغې یې ووالې چې راشئ په ما زمری راغلی دی یې وخوړه او ګډې بېزې یې ورنه ټولې ماتې خلکو وی پرېږده چې وي پرېږده چې وي خوري که رښتیان وایي نه ورځو بیا چې رښتیان وایي بیا به دې څوک نه وایي دروغجن سړي رښتیا خبره بیا څوک نه وایي دروغجن سوشل میډیا والا د هغه رښتیا بیا څوک نه وایي خپل موبایلونه یې ورته یاد نن سبا خو چې هلته څه شی راشي او د ده د طبیعت مطابق وي زر به یې شیر کړي زر به پرې کامنټس ولیکي ماشاءالله ورته ولیکي هغه دروغ وه د انسانداره خو نیمه خبره وه هغه د قادیانیانو دفاع وه هغه د ختم نبوت دشمني وه هغه د نیکانو خلکو دشمني وه او دا به ماشاءالله ولیکل او لایک دې مې وکړه او شیر دې مې کړه الله نه خو پکار دنیا به دې برباده شي والکذب یهلک نبي علیه السلام دا نه دي ویلي چې دا دروغ په صرف په آخرت کې نقصان درکوي یهلک معنا دنیا به دې برباده شي آخرت به دې برباده شي چې موږ دروغونه ځان خپلو معاملاتو کې هم دروغونه ځان وساتو یو عالم وي وایي زه د یو تیلو کمپنۍ ته لاړم ما ورته وي تاسو خلکو ته د 100 روپو تیل هغه چې ورکوئ نو د 800 ورکوئ دا ولې الله نه ویریږئ وایي جي دغه کار کوو نو یو ډرم کې یو بیرر کې هغه 15000 روپۍ پیدا کېږي او چې رښتیا وایو نو 1000 پیدا کېږي رښتیا وایو 1000 پیدا کېږي چېرته 1000 او چېرته 15000 ما دې په دغه 1000 کې به درته الله برکت ورکړي لیکن موږ برکت منو نه موږ برکت نه منو موږ برکت څنګه وایو چې پیسې ډېرې شي ته برکت وایو برکت دې ته نه ویلې کېږي ما ته خلک وایي برکت څه ته وایي زه ورته یم ته برکت دې ته وایي د ګولیانو دې ژوند ته وګورئ بس دې ته برکت وایي تاسو کې یو کس ماته وښایي چې په 15000 میاشتې راکېږي ګلاب یې 15 بچي ساتي الحمدلله دا د ګولیانو د ژوند برکت برکت څه ته وایي په 2 لکه والا خلک جاړي بل ماته یو کس راغی تنخواه مې لږ وه اوس مې حکومت درخواست وکړو 1,20,000 شوه اوس هم وخت نه تېرېږي دعا راته وکړئ څو بجې دي وایي 2 بجې دي او 1,20,000 باندې وایي وخت نه تېرېږي
بیا زمونږ په دې پیدل سره څنګه تیریږي وایي ستاسو هغې کې برکت دی نو بیا تاسو خو برکت نه منئ تاسو برکت نه منئ برکت نو دی ته الله تبارک وتعالی دې موږ ته روح ورسوي رښتیا دې الله تعالی موږ ته نصیب کړي